बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सूरत बक़रा मदनी सूरत है। वह यमद नुज़ूल की रुस्तु द सूरत अनकबूतना मक्की सूरतो सूरत फ़ातिहा दाग़ी सरद ज़ियारत पे उसूल तरीक़ों बांधे थे। सूरत फ़ातिहा दासिउ लगा इजमाल और दामी तफसील गोया कि अगमतन दे और दाई तफसील दे शरह दा अंत की अवल ने टके वो अल्हम्दुलिल्लाह दल्दगी दहमद वजीब बयानी अंत की वो रब्बिल आलमीन दल्दगी तशरीह रबूबियत बकी अंत की वो अर्रहमान अर्रहीम दल्दगी रहमानियत और रहीमियत तशरीह बकी दारंगी अंत की अल्हम्दुलिल्लाह सरा दावत तौहीद व दल्दगी बागी बांदी दलाइल को पेश की अंत की भी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम दल्दगी वही ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अंत की मुनअम अलैहिम अनअमत अलैहिम दल्दगी दहागी तफसील बकी सिफ़ात मोमिनान को ज़िक्र की मुनअम अलैहिम सूक्ति दा कसांदी मुत्तक़ियान और दहागी बिंजो नेक सिफ़तुना और दहागी आखिरी अंजाम दारंगी गैर मग़ज़ूब अलैहिम अंत की वीडियो न दहागी सिफ़ात को ज़िक्र की और दहागी आखिरी अंजाम दारंगी अज़्ज़ालिम न दल्दगी दहागी तफसील को ज़िक्र की अज़्ज़ालिम दागी बदखसलतुना और दागी आखिरी अंजाम दावत सूरत बई इस्बात द मक़ासिद अरबाओ सरूर बटी खबरी दी कि बदे सूरत की बज़िक्र कोले की जागी की यो तौहीद द्रीम रिसालत द्रीम जिहाद और सरोरम इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह तौहीद दाब ज़िक्र की लगा संग जी दा सरूर खबरी दीन सूरत बहु तक़सीमी सरूर हिस्सोता अवला हिस्सा आयत तौहीद दाब 97 आयत पूरी द्वेमा हिस्सा 97 नवाहला 176 पूरी पदी के इस्बात रिसालत बकी बिया द 176 77 नवाहला दर 253 पूरी पदी के ददरे मही सबई और पदी के बई बयान जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह बिया सलूरम हिस्सा दावी नरुस्तो 253 54 नरुस्तो आखिर पूरी देखे वही इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह अवला हिस्सा जिबाई की तौहीद दे
نو دا هم تقسیم دی مختلفو بابونو ته. په دې کې اوله حصہ کې به 3 بابونه دي. اول کې بیان د 3 ډلو په تور د تمهید باندې. اولنې ډله 15 آیاتونو کې د منعم علیهم تذکرہ وی او داغي اخري انجام. بیا 2 آیاتونو کې مختصر بیان د موضوع علیهم چې خالص کافر دي، داغي تذکرہ او داغي اخري انجام. بیا ورپسې آیاتونو 13 آیاتونو کې بیان د منافقانو وکړي او داغي اخري انجام، او ورپسې 3 مثالونه. یو مثال هغه د کافر سره لګي، دویم مثال د منافق اعتقادي سره، او دریم مثال د منافق عملی سره. بیا د 20 آیات نوستو دا به دویم بابي یا ایها الناس اعبدوا ربکم نا پدې کې اول مسله توحید، او بیا پدې باندې دلایل په پیش کړي، او آخر کې ثمره نتیجه هغه باندې په تفریق کړي. فلا تجعلوا لله اندادا سره بیا دلایل په پیش کړي، او اثبات د رسالت او صداقت د کتاب. زجر منکرین تاس چاسو چې مثلا نمونی ناغی ته زجر ورکړي. بیا بشارت وی منون کوتا او نه منون کوتا ترهیب وی. بیا ورپسې انعامات په پیش کړي. کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا سره چې تاسو نشوي د نشته مشته کړئ. دویم نعمت په ذکر کې د دنیا منافع د تاسو لپاره درکړي. بیا په تذکرہ کې د عیسی د آدم علیه السلام د پیدایش چې تاسو نیکه ده هغه پیدا کړو او هغه مې پس مکه کې خلیفہ ګرځول، د ملائکو مسجود می ګرځول، معزز می ګرځول په ملائکو باندې. آدم علیه السلام یو کار تشریو د هغه د معافی تذکرہ. بیا به دینه رستو دویم بابي دا دریم باب وي یا بنی اسرائیل نه. پدې کې خطاب خاص پس د خطاب عام نه. اول کې وی یا ایها الناس، نو دلته کوي یا بنی اسرائیل. پدې کې د يهوديانو درې قباحتونه دا به ذکر کړي. یو به تحریف کوم، دویم کتمان حق به کوم، او دریم عمل نه کوم په حکم باندې ترک عمل. مقابل کې درې صفاتونه به ذکر کړي. یو صبر، یو صلاة، یو ایمان بالیوم الاخر. بیا دوی پری بوئی یا بنی اسرائیل باغی سره خطابات سته شپږ خطابات به ذکر کړي. اولنی خطاب کې اته نعمتونه او 2 عذابونه. یو پیشکی نجات د فرعون نه، دویم عفو د قتل نه، دریم د تورات ورکول، او سلورم حیات بعد الممات. الدکی دغه کسان بنی اسرائیل هغه چې کوم خبره کړو دا په وجه باندې هغه مړ شو، تندر پر هغه مړ شو، نه الله بیا راځي کړه. دا هم یو نعمت په هغه باندې. بل نعمت باغی باندې ذکر کی چې سورې په تاسو باندې راوست د ولیزو، او بل وی من او سلوا ناصر ول د خلق باندې من او سلوا می ول ورکړه. بل نعمت وی
چې د دې لپاره مې چینې جاری کړې، د ګټې نه مې ولا چینې جاری کړې. دا نعمتونه په دې باندې د دې سره سره عذابونه هم ذکر کړي چې په دې باندې حالت خبره بدل کړه. نو انزلنا من السماء رجزا من السماء، عذاب مې پیراو دیګو. او بل دې ناشکري وکړه، نو د هغې په وجه باندې وضربت علیهم الذلة والمسکنة، ذلت او مسکنت دا پیراغ. بیا دریم خطاب وي پای کې خباست به پیش کوي د دې د لرانو او د موجودو، درې د مشرانو او څلور د موجودو. خباست د مشرانو هغه څو لوز ماتول، بقرې حکم متشیو چې دا سب حقیق پای کې چل ورکول. یو سړی وجلو او بیا یې د هغه نه ځان پرې کاوه چې دا موږ نه دی وجلی. د موجودو خلکو د هغې خباستونه ذکر کوي څلور: یو تحریف، یو منافقت، یو د پلان نیکه تقلید. پلان نیکه خبره منو، د بل نه منغانا نه منو. او سره د دې نه څلورم خصلت بد، هغه ځان لپاره جنت خاص کول. دې نه وروسته بیا دریم خطاب دی چې امر پرېږدي او نواهي باندې عمل کوي. کم چې ورته ویلی شي دا کوئ نو هغه نه کوي، کم چې ورته ویلی شي دا مه کوئ نو هغه کوي. څلورم خطاب به یې انکار د دې د انبیاو سابقینو نه، مخکې چې کوم انبیا علیهم السلام تېر شوي هغه نه مني. پنځم خطاب کې انکار د دې د پیغمبر نه، دا پیغمبر هم نه مني. او شپږم خطاب کې خلاصه د دې ټولو خطاباتو هغه به ذکر کوي. دا به چلیږي د هغې 97 آیاته پورې، دا به اوله حصه وي. د هغې نه اخوا دا قل من کان عدوا لجبریل، دې نه بیا دویمه حصه وي چې هلته ورسو، بیا د هغې مختصر خلاصه به وایو. الف لام میم. یو دا سورت بقره ده. سورت بقره فضیلتونه ډېر دي. قرآن کریم کې د ټولو نه اوږد سورت دی. حدیث کې راغلی من کان عنده سورة البقره فهو الامیر. د چا سره چې سورت بقره به وه، د سورت بقرې په مقصد باندې به پوه نو هغه به امیر جوړولی کېده. ولې په دې کې احکامات ډېر دي. بل فضیلت د دې دا ذکر کولی کېږي په کوم کور کې چې دا لوستی کېږي نو لا يدخل الشیطان فی بیت الذی قرئ فیه. کم کور کې چې دا لوستی کېږي نو هغه کور ته شیطان نه ځي. شیطانان جنات او اثرات پکې نو هغه چې کله د صورت لوستی کېږي نو هغه اثرات ختمېږي او شیطانان جنات د هغې نه تښتي. الف لام میم حروف مقطعات دي. مقطعات مطلب چې دا ویلی کېږي جدا جدا. الف جدا ویلی کېږي، لام جدا ویلی کېږي او میم جدا ویلی کېږي. دا نه چې الف لام ټول یو ځای کې علم دي جوړ کړي، نو دا علم نه دی بلکې دا حروف مقطعات دي، جدا جدا ویلی کېږي. بعض خلک وایي دا د دې مقصد سره دا صرف فضول آیاتونه دي، دا فضول الفاظ دي. علامه ابن کثیر رحمت الله علیه باغی باندې رد کړي او وایي چې فقط اخطا خطا کثیره، دغه سړی ډېر زیات خطا شوی چې دا خبره یې کړله. بیا دا متشابهات دي. څوک په دې باندې دا قول کوي چې متشابهات دي، نو متشابهات باندې خو الله پوهېږي. او بعضې وایي نه،
د دې مقصد او د دې حکمتونه بیانول دا صحیح دي. قرآن کریم کې تقریبا یو کم 10 سورتونو کې د دې حروف مقطعات راغلي. بیا دا چینیم کې تفسیر بیضاوی او تفسیر سره دې تذکری کړی. نو الف لام میم مختلف علما د دې تذکرہ کوي چې د دې مقصد حکمت څه ده. یا خدا دا چې دا چیلنج دی خلکو ته چې دا قرآن کریم جوړ شوی دی د دې حروفونه، لکه الف پکې دی، لام پکې دی، میم پکې دی وغیرہ وغیرہ، لکه یو کم 10 حروف مقطعات دي. نو دا چې راغلي دغه اشاره ده دې ته چې دا حروف چې کوم حروف مبانی دي نو دا هم یو کم 10 دي. نو د دې نه کلام جوړ شوی دی. دا خبرې د دې نه جوړې شي، دا قرآن کریم هم د دې نه جوړل. چې قرآن کریم د دې نه جوړل او د الفاظ د حروف تاسو استعمالوي نو راشي او د دې قرآن کریم مقابله وکړي. که تاسو وایي چې دا قرآن د ځانه جوړ کړل نو تاسو راشي تاسو جوړ کړئ. په دې الف لام میم کې باسوي اشاره ده دیتا چې الله لزوم الوجود ومنزه من النقصان. الله لازم الوجود ده، منزه ده د ټولو نقصانونو نه. باسوي الف لام میم، الف نمراد انا، لام نمراد الله او میم نمراد اعلم، یعنی انا الله اعلم، ز الله او ز پوهه. بازوی چې الف لام نمراد الله لطیف منان، الله بارک بین دے اور اللہ احسان کون کے دے. بازوی الف اول لازم، الف نمراد اول، لام نمراد لازم او میم نمراد مومن. اول لازم د مومن د پارا ذالک الکتاب دا کتاب دے. بازوی اللہ لطیف مجید مالک، اللہ لطیف مالک او مجید دے. دارنگی بازی داوی چھے الف نمراد اصل، لام نمراد لازم الاتباع او میم نمراد مضبوط، یعنی او اصل لازم الاتباع او مضبوط. نو اصل دا کتاب دے چې لازم الاتباع دے او مضبوط دے، محکم دے. بازوی پدے کی اشارہ دا حروف دا مخارج کا. الف ادا کیے دا حلقنا، لام ادا کیے دا وسطنا، دخلے دا مزنا، او میم ادا کیے دا شنڈنا. دا غدرے وارو مخارج تا پدے کی اشارہ دا. دغه سے مختلف نور هم خلقو د دې صح حکمتونه ذکر کړل. دې صورت کې څه فواصل دي. فواصل هغه حروف ته وایي چې هغه د آیت په آخر کې راځي. باقي کې لکه میم دې دلته کې ورپسې نون دې
بیا وروسته چې لاړ شي نو قاف پکې مشتي، لام پکې مشتي، دال پکې مشتي، با او را پکې مشتي. دا ټول چې راجمع کی نو دا غنه جوړيږي قم لندبر. ای پاسا دې د پاره چې موږ سوچو کو دا حروف د دې په دغه فواصل وي. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. دا کامل کتاب دے هیڅ شک نشته پدې کې. ذالک الکتاب، الکتاب په معنا باندې د مکتوب لیکل شوی. الکتاب کامل کتاب، اسی کتاب په ډیرو معنی باندې قران کریم کې راغلي استعمال شوی دی. کتاب کلا کاف تا با دا کله استعمالی په معنا د فرض باندې لکه کتب علیکم الصیام وغیرہ. هغه فرض کړی شی د تاسو باندې روزه فرض شوی ده، قصاص فرض شوی ده، وصیت فرض شوی ده. انت کتب لفظ راځي. دا نه د حجت او د دلیل د پاره کتاب استعمالی دي. کله نیټه ته وایي حتی یبلغ الکتاب اجلا، کتاب په معنا د نیټه باندې. دا کتاب په معنا د عقد کتابت غلامان سره کولې کی ناغید د پاره هم د کتاب لفظ استعمال شوی دی. فکاتبوهم خبر راځي عقد کتابت کو سره وکړي. دانګي په معنا د مکتوب باندې هم راځي. لکه موسی علیه سليمان علیه السلام خط لګرو بلقیس ته، ناوی القی الی کتاب، ما ته یو کتاب راغلی، مکتوب راغلی، یو خط راغلی. دانګي اعمال نامه ته به وایي. قران کریم کې استعمال شوی کتاب په معنا د اعمال نامه. دانګي لوح محفوظ ته هم کتاب ویلي، فی کتاب محفوظ، فی لوح محفوظ. دانګي حکم شرعی ته وایي. سورۃ نور کې برازي حکم شرعی. دانګي تقدیر ته وایي او عدت ته هم کتاب ویلي. د زنانو عدت ناغی ته کتاب لفظ داغی لپاره استعمال کړل. عدت لپاره د مختلفو معنوں کې د کتاب لفظ استعمالي. دلته کې د مکتوب او د کتاب په معنا باندې ذالک الکتاب دا کامل کتاب دی. خبرې پکې نور دي ډېری کولې کې دي. ذالک راغله نو ذالک خو د لری د پار راځي، مطلب دا غټ کتاب دی، دا اوچت کتاب دی، مرتبه په لحاظ سره ډېر اوچت دی. د هر سړي ذهن دې ته نه رسي په دې کې کوم احکامات دي، کم بیان دی نو دا د عقلونو د خلقو نه ډېر اوچت دی. څوک د دې مقابله کولی نشي. ذالک الکتاب لا ریب فیه، هیڅ شک نشته پدې کې. وې دا کامل کتاب دی. ولی کامل دی؟ ځکه چې شک پکې نشته. ورپسې وې هدى للمتقین، کامل کتاب ځکه دی چې دا هدایت دی لپاره د متقیانو. دلته وې هدى للمتقین، هدایت دی لپاره د متقیانو. نو دا خو هدایت دو یوازې متقیانو لپاره نه دی، بلکې دو
کافرانو دپاره هم د هدایت کتاب دی. نو جواب کولی کېږي چې هدى للمتقین هدایت دی دپاره د متقیانو د نورو دپاره هم دی. نو هغه نور یې حذف کړه او متقیان یې پاتې کړه. هدى للمتقین وغیرهم متقیانو دپاره هم دی، د نور دپاره هم دی. متقیانو د تذکرې ځکه په دې باندې وکړه چې فایده اخلي متقیان، هغه نور دې پیدا وانه غستان هغه دغسې پاتې شو. بیا د متقیانو دپاره هدایت دی. نو څوک وایي چې متقي اول چې ایمان یې راوړ نو دی د تقوا په یو درجه کې داخل شو. بیا کله چې د اعتصام په اوامرو کوي، اجتناب د کبایرو نه کوي، نو دا دویمه درجه بله درجه شوه. بیا د دې نه اخواته بله درجه اعتصام په اوامرو، اجتناب د کبایرو د صغایرو ټولو نه، دا بله درجه ده. بیا ورپسې بله درجه دا ده چې اعتصام په اوامرو هم کوي، اجتناب د کبایرو نه هم کوي، د صغایرو نه هم کوي، تر دې پورې چې د شبهاتو نه هم کوي. نو دا اعلی درجه ده چې د شبهاتو نه هم ځان ساتي، اوامرو باندې عمل کوي، او د کبایرو نه د صغایرو نه تر شبهاتو نه هم ځان ساتي. کوم چې مشتبه شی دی نو هغې ته هم نیسې نه ورځي. نو دا د اعلی درجه ده. مطلب دا چې کله یو سړی په یوه درجه کې دی نو دی بلې درجې ته بیایي، هغې ته یې رسوي. نو ځکه وایي هدى للمتقین دا هدایت دی، لار ښودونکی دی دپاره د متقیانو د یوې درجې نه بلې درجې ته. بیا د متقیانو یو پنځه صفتونه ذکر کړي. متقیان څوک دي؟ نو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة، دا کسان دي چې ایمان لري په غیب باندې، ویقیمون الصلاة او قائمه مانځه لره، ومما رزقناهم ينفقون او بعضې د هغه نه چې موږ رزق ورکړی دی نو خرج کوي په لار د الله کې. متقی به څوک وي؟ متقی به هغه څوک وي چې هغه په غیب باندې ایمان لري. مطلب دا چې بعضې څیزونه به داسې وي چې هغه به متقي ته معلوم نه وي. متقی به په غیب باندې په هغې ایمان لري. لکه جنت شو، جهنم دی، دا غیب دی. دغسې نور څیزونه دي چې هغه غیب دي، نو دا به متقي ته نه ښکاري. ډېر څیزونه به د متقي نه غایب. زموږ په دې دور کې خو پیغمبر موږ نه دی لیدلی، په هغه باندې هم زموږ ایمان په غیبو دی. الله یې نه دی لیدلی، جنت نه دی لیدلی، جهنم نه دی لیدلی، ملائک نه دي لیدلي وغیره وغیره. ډېر څیزونه داسې دي چې موږ نه دي لیدلي، په هغې باندې زموږ ایمان دی. نو دې ته ویلی کېږي ایمان بالغیب. مطلب دا چې اول نه دا خبره ذکر کړي په ذهن کې د دې سړي دي چې هر څومره غټ شي خو بیا به هم د غیب علم ورسره نه وي. متقي دی، پرهیزګار دی، غټې درجې ته رسېدل دی، خو د غیب علم به ورسره نه وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه د مخلوقاتو کې د ټولو نه اوله درجه د هغه وه، لیکن د هغه سره د غیب علم نه و. ډېر څیزونه د هغه نه غایب. په هغه دور کې ډېر کارونه داسې شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته نه وه. بعضې څیزونه، بعضې خبرې مخې ته به راځي. قرآن کریم کې بعضې تذکره به راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې پته نه وه. سورۃ کہف کې به راځي ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا یشاء الله. هغه واقعات دلالت کوي په دې باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعضې څیزونه پټ. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شوی قیامت به کله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل مل مسئول بعالم من السائل، مسئول د سائل نه څه پوهه نه دی په دې مسله کې.
مطلب دا چې په دې کې موتا یو شان یو ستا د قیامت دراتلو پته نشته چې کله وایي ما ته نشته. نو الذين يؤمنون بالغیب متقی مومن دا به هغه څوک چې ایمان بللی په غیب باندې او یقیمون الصلاة قائمي و مانزل را منز و قائمي مانزل پر رواج ورکی د مانزو بازار په ګرمۍ کله چې ټیم شي باندې ویل شي ټول کارونه په دې پریدي او مانزه طرف ته توجه کوي. دا نه بازوي اقامت الصلات مطلب دا دی چې دیبا په خپل باندې هم موسکین نور ته به هم د دې وینا کوي مانزل به ترویج ورکوي چې په کور کې د خپل باندې څوک بل مازه پاتې نشي. نو مطلب دا دی چې دغه سړی اقامت الصلات کې باندې عمل کوم کېږي یقیمون الصلاة باندې دغه سړی عمل کوي چې په خپل موسکې د پکور کې هم هر یو سړی هغه د مانزه پابند دی. دا نه یقیمون الصلاة په معنا د تعدیل ارکان باندې مونږ چې کوي نو په دې تعدیل ارکان سره کوي موافق کوي د قرآن او د سنت. یقیمون الصلاة مانزل رواج ورکی ومما رزقناهم ينفقون او بعض د هغه چې موږ رزق ورکړل دي رن دي خرج کوي دا غینا الله وی یو په کې دا خبره کوي چې رزقناهم الله یې موږ ول رزق ورکړل مطلب دا چې الله ورکوم کړي موتی الله دې رازق رزاق الله دې. نو په دې کې یو قسم رد راځي په دې باندې چې هغه خلک چې هغه اشتراکیت والدي هغه باندې رد دي الله وی دا علماء ورکړي دې لګیادي دی وی چې دې چاله زیات ورکړي او چاله کم د دې د چا زیات دی او د چا کم دي دا ولې دي دا ټول یو شان انسانان دي د هر چا یو شان دي دا عقلي تور باندې هم دا خبره غلطه ده. نن کدا ټول دنیا یو راشي او ټول تقسیم کی په هر یو سړي باندې بالکل برابر سرابري تقسیم کی بل ورته چې ګوري نو د یو سړي په ځامني نه حالت سامان به د بل سړي به یو زوی نو دا هغه حصہ ملاو شي یو زوی تا او دا بل سړي چې څومره حصہ رسیدل نو ټول یو شان و نو هغه به تقسیم شي په لسو حصو باندې. نو بیا به د دې یو سړي کوم چې د بلار نه یو دی هغه ته یو حصہ ملاو شو هغه ته ټول ملاو شو غټه حصہ ته ملاو شو او دا نور چې دي لس کسان دي نو هغه ته لسمه ملاو شو بیا د لسی چې هغه روان دي په مخه باندې دا غي اور بچی پیدا کی نو هغه ته د بلار د لسمه هغه نه تقسیمی نو یو شانواله مساوات کم چې داخله کوي چې دین نه مانی قرآن او سنت نه مانی هغه چې په کوم طرف باندې روان دي نو هغه په ست طریقې باندې صحیح کېدی نشي عقلي لحاظ سره نشي صحیح کېدی. الله او مما رزقناهم ينفقون دې به خرج کوي په خپل باندې دته اختیار دې څومره خرج کولای شي بعضي سيزونه بداسي چې هغه په د باندې لازم چې دا متکه په دې کې بدوم راکې لکه بعضي چې کوم نصابونه دي په دنیا کې ریشه سيزونه دي لکه خوان پکې دي واغانې پکې دي او ګړې بيسي پکې دي دا نه نقد ماشته سرشته سپینشته دا څومره معلومه چي په دې کې مختلف د هر یو شي جدا جدا نصاب دی چې دغه نصاب کې بیا په هغه لحاظ سره زکات ورکول کېږي چې هغه په دمانه لازم دی. نو یو په هغه د زکات خبر دی چې هغه لازم وي یو په هغه چې هغه لازم نه
هغه باندې نفلی صدقه ورکړي، د غریب سره به تعاون کوي، امداد وکړي. نو بعضې څیزونه لازمي، واجبي، فرضي او بعضې به هغه نفلي وي. نو ينفقون دی به ورکوي، نو زکات به ورکوي، نو صدقه به هم ورکوي. نو ټولو ته به دا شامل دي. مؤمن سره به داسې صدقې به هم ورکوي، زکات خو خامخا ورکوي. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، او دا متقیان هغه خلک دي چې ایمان لري په هغه څه باندې چې نازل شوي دي تا ته، وما انزل من قبلک، او په هغه څه چې نازل شوي ستا نه مخکې. مطلب په کتابونو باندې آسماني کتابونه دي، څه کتابونه غټ دي او څه صحیفې دي. نو سل صحیفې دي او څلور کتابونه دي. کتابونه کا مشهور دي، تورات دی، انجیل دی، زبور دی او قرآن دی. په موسی علیہ السلام باندې، په عیسی علیہ السلام باندې، په داود علیہ السلام باندې او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شي. د دې نه علاوه سل صحیفې دي. نو سل صحیفې دغه تذکرہ داسې په حدیث کې خو نه راځي، لیکن علماء لیکلي چې یو په شیس علیہ السلام باندې، ابراهیم علیہ السلام باندې، موسی علیہ السلام باندې نازل شي. ناغي تفصیل بعضی کتابونو ذکر کړل. شیس علیہ السلام باندې شپېته صحیفې نازل شي دي. داغي په نیمه باندې په ابراهیم علیہ السلام، نو 13 هغه باندې دي. نو شپېته او 13 لس پاتې شوې نه په موسی علیہ السلام. نو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، او دا کسان دي چې ایمان لري په هغه څه چې نازل شوي دي تا ته. تا ته چې نازل شي دي، نو څه قرآن کریم دی. یو قرآن دی چې هغه وحی جلی ده، او یو حدیث دی چې هغه وحی خفی ده. دا دواړه نازل شي دي او په دې باندې قرآن کریم ګواه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې وایي چې وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه خبره کوي، کومه مسله بیانې، هغه د ځان نه کوي، بلکې هغه د وحی نه کوي. نو بعضې وحی چې هغه قرآن کریم کې موجود دي، هغې ته وحی جلی وي، او یو دی وحی خفی چې هغه حدیث دي چې هغه قرآن کریم کې د هغې تذکره نشته، قرآن کریم کې ذکر شوي نه دي. دارنګه بعضې خلک ورته وایي چې وحی یو هغه دی چې مطلوع ده، یو غیر مطلوع ده، چې د هغې تلاوت کولی کېږي، او بل هغه دی چې تلاوت یې نه کېږي. نو د قرآن کریم چې هغه وحی جلی ورته وایي، وحی مطلوع ورته وایي، تلاوت یې کولی کېږي، او بل هغه چې تلاوت یې نه کولی کېږي، نو هغه احادیث دي، نو هغه وحی خفي. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، او دا کسان چې ایمان لري په هغه څه چې نازل شوي تا ته، په هغه څه چې نازل شوي ستا نه مخکې. نو ستا نه مخکې چې نازل شوي دي، نو هغه تورات، انجیل، زبور او دغه صحایف وو. په دې ټولو باندې مؤمن سړی به ایمان لري. کله چې په دې کې په یو باندې هم یو سړی انکار پرې کوي، نو هغه به مؤمن نه وي، هغه به متقي نه وي. لکه عیسایان شو، نو عیسایان هغه انجیل مني، نور نه مني. یهودیان دي تورات مني، نور نه مني. مسلمانان دي نو دا ټول مني، څومره چې دي دا ټول مني. هغه په خپل خپل وخت باندې په خپلو پیغمبرانو باندې نازل شوي دي، د خپل وخت د خلکو دپاره هغه د هدایت او د رهنمایي. وما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون، ورځ د آخرت باندې دی یقین لري. آخرت باندې چې دی یقین لري، نو ورځ د آخرت ته د هغې تصدیق کوي دي چې یو وخت به داسې راځي چې دا ټول خلک به مړه شي، نو بیا به راپورته کولی کېږي. بعث بعد الموت ورته وایي. نو هغه اصل قیامت آخرت هغه دی. اول به دنیا ورانه شي، هر څه به ختم شي، بیا به
دا ټول بیا راپورته کړی شي، انسانان براپورته کړی شي او د دې سره حساب کتاب به کولې کېږي او دی به یو طرف ته د چا د پاره فیصله د جنت او د چا د پاره فیصله د جهنم په کولې کېږي. میزان دې تل دا حساب کتاب دې اعمال نامې دي دا ټول تذکرہ پای کې راځي. کله چې د پنځه صفاتونه بچا کې راغله چې یو ایمان بالغیب، دویم اقامت الصلاة، دریم ومما رزقناهم ينفقون، انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کی اگر کی گڑی خبری نور هم راضی. انفاق خرج کول دی نو کله خرج کول هغه د مال خرج کول دی نو کله هغه د علم خرج کولم دی. نو سلورم یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، ایمان بالکتب، او پنځم ایمان بالیوم الاخر. کله چې دا پنځه صفاتونه پکې راغله نو اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون، دا کسان کلک دی په هدایت باندې د خپل رب د طرف نه او دا کسان کامیابی موندونکي دي. کامیابی موندل کو غواړي نو په دې دا پنځه خبرې په دې باندې ایمان بلري، په دې باندې عمل وکړي. نو یو د دنیا حکم شو، یو د آخرت. اولئک علی هدى من ربهم واولئک متمکنون علی هدى من ربهم فی الدنیا واولئک هم المفلحون فی الاخره. دا کسان کلک دی په هدایت باندې د خپل رب د طرف نه، دا مؤمنان دي. او واولئک هم المفلحون، او دا کسان کامیابی موندونکي دي په آخرت کې. دا اولنی ډله وه چې هغه مؤمنان انعمت علیهم والو. ورپسې دویمه ډله مختصر د هغې خبره کوي او د هغې اخري انجام ذکر کوي. ختم الله علی ان الذین کفروا سواء علیهم، یقینا هغه کسان چې کفر یې کړی برابره خبره ده په هغې باندې انذرتهم، که ته یاره ورکې هغې لره ام لم تنذرهم، او که یاره نه ورکې هغې لره لا یؤمنون، دی ایمان نه راوړي. کفر یې کړی نو کفر هم مختلف معنی قرآن کریم کی ذکر کئی. کله کفر و معنی د شرک باندې ذکر کئی، لکه رسو ورپسې راځي کیف تکفرون بالله. کفر په معنی د انکار باندې، انکار کله جهلی د جهل د وجې نه، کله کفری انکاری عنادی، کله کفر ویلې کېږي کتمان حق ته، او کله کفر ویلې کېږي ارتداد ته، او کله کفر ویلې کېږي تولی عن الرسول، د پیغمبر خبره نه منل او پیغمبر نه اورېدو ته. کله کفر ارتداد ته وایي، کفر ناشکرۍ ته وایي، او کله کفر ویلې کېږي سحر ته، او کله کفر ویلې کېږي ترک عمل ته، او کله کله کفر ویلې کېږي منافقت ته. نو کفر دا مختلفه معنی راځي. دلته کې کفر دې انکار کول دي. ان الذين كفروا سواء عليهم، یقینا کسان چې کفر کړل، انکار کړل د حق نه، د توحید نه، نو برابر خبره ده پاغي باندې. انذرتهم کتول ير ورکه او کتول ير نه ورکه لا یؤمنون، ایمان نه راوړي. یہ سواء علیہم لا علیک، پاغي باندې برابر ده، پتا باندې نه. طالب داغه اجر او ثواب الله درکې چې کړه بیان کې، او هغه ته اثر هغه باندې اثر نه کی. الله ته پته وا چې اثر پینې کی، بیا وته وای الله پیغمبر دوی بلغ پورا سوا، دا خبره رسوا خبره بیانوا. دا ولې څنګه چې اجر او ثواب دل ورګي،
څوک چې بیان کوي نو دته اجر او ثواب ورکول کی وس انت کې هغه باندې اثر کیږي نه کیږي هغه جدا خبره ده ابتدا د دې څخه کیږي اوس دا څه ویل شي چې ته ودا بیان کې او کنه کې ایمان نه راوړي خو کوته یو وته وا نو بیا د سړي په زړه کې هغه غم او درد او فکر دا باندې د سړي غم او فکر پدې کې کله چې دتا مخه دا پته نه کله چې پته ودولږي نو بیا بیا سي منی نو شي دا وته کله منی یو خاصه ځخه یو ټک بوته خبره بوته منی خاصه نه نو الله رب عزت وی ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون کتول ير ورکه ير ورکول او ير نو ورکول دا برابر دي باندې باندې نو چې کله دا برابر دي هغه ایمان نه راوړي نو الله په دې باندې راضي نه یو خبر ورکول دی خبر ورکول دا مستلزم نه دی دیتا چې داغی باندې رضا دی ہومی باغی باندې الله راضی نه یو سره خبر ورکی هغه پلان کی داسې کار یو داسې کار لګیا لیکي باغی باندې د ناراضتیا اظهار یو قسم کی ردام ناراضتیا انذرتم ترزهم لا یؤمنون ایمان نه راوړي د ایمان نه راوړلو باندې الله ناراض دی ختم الله على قلوبهم مهر لګول الله دامي پر زړه باندې کلا قلوب ولګي عقل ته دامي په عقلونو باندې الله بندش راوستل بندي سي تر راوستل نو هغه خبر د دې زینونو ته ورکوزيږي نه ختم الله على قلوبهم مهر لګول الله دې په زړه باندې وعلى سمعهم ودي بوغونو باندې وعلى ابصارهم غشاوه ودي مستر باندې پردي دي ولهم عذاب عليم عظيم ودي پر عذاب دی لوی زندگی یو نسبت شوه ده الله ته ختم الله على قلوبهم الله مهر لګولې الله په بندیز راوستلې الله د دې زړه بند کړلې وګونه بند کړلې سترګې بندي کړلې یو ترته خبر راځي اعتراض راځي چې الله په بندیز راوستلې بیا ول سزا ولې ورکړي نو جواب دا دی ختم الله على قلوبهم دا د دې د عمل نتیجه کې دا مهر لګیدل بندیز راتلو د دې د عمل بوج باندې شي اول دی لګیاو د دې عمل د وجنه اول د دې غفلت بیا اتباع الهوا بیا جدال فی توحید دا غینه اخر کې خبره دا شروع چې الله وې ځان مهر دې لګاو چې دی وس راتلې نشي دې صحت ته ورسېدل دا سه سټیج ته رسېدل چې دې وس واپسی هغه کی مثال چا ذکر کړل یو غلای کړل خبر لاړ قاضی تا قاضی فیصله وکړه چې د دې غل لاس کې کټ شي نو بیا خلک خبره کوي قاضی سے د سړی لاس کټ کو د سړی لاس قاضی نه کټ کړي بلکې د خپل عمل کټ کړي ډېر شي خلک په دنیا کې ګرځي دا غي لاسونه ول نه کټ کړي په دغه سړی جګړه کړو دا غي عمل د وجینا د لاس کټ کړي شو نسبت قاضی ته کی دلته کې دا سړی په خپل باندې لګیاو غفلت کاو په خپل خواهشاتو پسې ورپسې په توحید کې جګړې کولې نو اخرنۍ خبره په دې باندې راځي چې بس الله په مهر لګول د الله کار دی دغه به الله کړل الله پیدا کړل یو حدیث کې راځي چې کله یو سړی یو غلط کار کوي نو دغه په سره باندې یو تور نقطه یو تور داغ ډوبلېږي کله چې د توبه واسي ناغدا وران شي
او کله چې توبه نه باسي نو دا پی بل ګناو کې نو بل دا لګي توبه نه وستري او بیا بل ګناو کې نو بل دا لګي توبه باسي نه او ګناونه کوي دامونه په لګي تر دې پورې چې زړه ټول تکبور شي ټول داغدار شي نو هغه ته ویل کېږي ختم الله علی قلوبهم. نو کله د هغې لپاره د ختم لفظ ذکر کوي، کله د تبع لفظ ذکر کوي طبع الله علی قلوبهم، کله د رین لفظ ذکر کوي کله بل رانا علی قلوبهم ما كانوا یکسبون. د دې د عمل د وجنه د شوي دي بما كانوا یکسبون وي. دا زم کې راځي د بدام راځي نو دا د عمل د وجنه راځي او دا نسبت کله کله کافر ته هم کولای کېږي لکه سورۃ حامیم سیده کې برازي د ختم نسبت دا دغه سړي ته کولای کېږي، د زم نسبت د عمل تک کړی شوی دی سورۃ مطففین کې لکه وایي کلا بل ران علی قلوب ما كانوا یکسبون. کله د عقیدې ته نسبت کولای کېږي لکه سورۃ نساء کې برازي چې د عقیده دا سیوا چې دا هغې په وجه باندې د پزړه باندې مهر ولګي. کله کله د رین رام لفظ هغه ذکر کوي، زنګ لفظ ذکر کوي، کله د تبع لفظ ذکر کوي، کله د قفل لفظ ذکر کوي. ام علی قلوب اقفالها د دې په څه معنی تاله لګېدلې وي چې تاله ولګي دا بندیز راغی نو یو طرف ته د ختم لفظ ذکر کوي، بل طرف ته د غشاوي لفظ ذکر کوي. نو ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم دا یو وجه ظاهري دا چې ختم مهر ولګي نو مهر د هر طرف نه بندیز راغی نو غوږ د هر طرف نه اورېدل کوي. نو د هغې لپاره د ختم لفظ ذکر کوم او د سترګې لپاره د ختم لفظ ذکر نه کوم بلکې د غشاوي د پردې لفظ ذکر کوم. دی وجنا چې سترګه مخامخ لیدل کولای شي، شاته لیدل نشي کولای، د هر طرف نه لیدل نشي کولای، یو طرف نه لیدل کوي. نو دی وجنا هغې ته غشاوه لفظ ذکر کوم. ولهم عذاب عظیم او د دې لپاره عذاب دی لوی عذاب په دې ته ملاویږي. کافر دی دغه خپل عمر دا یې په دغې کفر کې تېر کړو نو د دې لپاره عذاب وي او لوی عذاب وي او همیشه دپاره وي. دا دوی مډل و چې کافر او د هغې مختصر تعارف او د هغې اخري انجام. کله چې پیغمبر راغلی او پیغمبر خپله مسله بیان کړله، خلک ظاهري دوه ډلې درې مډل پکې بیا پیدا شي. نو اول منونکي، دویم نه منونکي، دریم چې هغه ډله پیدا شي چې هغه منځ په منځ کې چې نه د دې سره نه د هغې سره هغه منافقین دي. دلته یو منافقین پیدا شي نو د هغې دلته کې بد خصلتونه ذکر کوي، 15 بد خصلتونه او د هغې اخري انجام او مثالونو سره د هغې وضاحت کوي. دا وجه دا ده چې دا د دې پېژندلو ګرانه ده، دا د لستوڼي ایمان دی، پته یې نه لګي کله به ټک ورکوي. نو چې دا وپېژندلی شي چې دا دشمن دی بری نو د هغه بد خصلتونه دا ذکر کوي. نو د دې ځای نه درېیمه ډله چې هغه منافقان دي د هغې تذکره کوي. ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین. بعضې د خلکو نه دي ګډوډ خلک دي وي یقول هغه داسې خبره کوي، وینا کوي، دروغ وینا کوي. قول کله استعمالیږي په وینا کې، کله استعمالیږي قول په عقیده کې او کله قول دروغ جوړولو ته وایي. ومن الناس من یقول بعض د خلکو نه هغه دي چې وایي آمنا بالله من ایمان راوړی په الله باندې او بالیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې وما هم بمؤمنین. الله وایي حال دا دی چې دي مؤمنان نه دي په زړه، په
پزړه کې ایمان نشتی په خپل باندې لګیاري خبره کوي د ایمان ولې کې د دوکې د پاره کوي ورپسې خبره کوي پزړه کې ایمان نشتی دا خبره الله کوي ما او ته نشو ویلې چې د سړي پزړه کې ایمان شته او نشتی الله ته د غیب علم دی الله ته پته ده نو څنګه الله خبره کوي وما هم بمؤمنین چې مؤمنان نه دي هسې په خپل باندې لګیاري ما او دا د چا لپاره دا نشو ویلې چې دا منافق دی او که دا مؤمن دی دې د زړه نه وایي او که د خولې نه وایي نو دې چې وایي په خولې باندې یو څه وایي او په زړه کې بل څه دي دا ولې وایي وایي دا د دوکې لپاره یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون دی دوکه ورکوي الله له او هغه کسان چې ایمان یې راوړل وما یخدعون الا انفسهم او دی دوکه نه ورکوي مگر خپل ځانونه له وما یشعرون او دی شعور نه لري په دې کې شعور نشتی نو یخادعون الله دی دوکه ورکوي الله له دوکه ورکوي الله له دوکه کولې شي نه الله له دوکه نشي ورکولای لیکن د خیال دار چې ما الله له دوکه ورکړه ولې الله یو سړی فورن رانه سینا نو دی وایي ځه هغه الله مې وبلاو خلک مې وبلاو یخادعون الله دلته کې یو سړی یو ځای کې په هغه باندې زکات لازم شو زکات په غنمو کې ګېخو د غنمې په منګي کې واچو منګي واغسه ویور مولوی سے وہ اغلے غنم ورکا اخونو اغلے غنم ورکو ادھا پر زکاة کی قبول کا آغا واپس کو کیتا ہو سڑے واپس شو دا آغا سزے پوری لاؤ واپس بیان آگئے وی مولوی سے دے غنم بانے بتس سکے کدا ماں بانے راکرس کی مخبر ہے اگے واق لگا نو غنم واپس تو نو غنمو چې څه پیسې وي هغه ورکړي هغه کې دلته چې کومې پیسې ښودې وې د هغه پکې ورته مفت میلاو شو واپس راغی کور ته ښځې ورته ویې څه چل دې وکړو وی هغه خدای مې هم دوکه کړو او ملا مې هم دوکه کړو نو ملا هم دوکه کړو ځکه چې ملا ته پته نه و چې په دې کې دننه پیسې پرتې دي لیکن الله یې دوکه کړو الله څنګه دوکه کړي الله خو دې دوکه شي دغه خیال دانه چې الله مې دوکه او په دغه پیسو باندې هغه زکات ختم شو او هر څه لاړ او پیسې پکې واپس بیا نه راو شو نو یخادعون الله د سړي خپل خیال دا بس دی یخادعون الله دی دوکور کې الله له بزعمهم وي والذین آمنوا او کسان چې ایمان راوړل مؤمن د دوکور کې لیکن الله له دوکه نشي ورکولای مؤمن مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا مومن غیر کریم ہوئی المؤمن غیر کریم مومن سیدھا سادہ دے دوکہ ہوئی کلا کلا دوکہ کی لیکن یہ خبر بلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوح واحد مرتين دیو سلینا مومن دو پیرے نٹ چلے کی پیو موکی بانے ہوئی مومن دو پیرے نٹ بھی کی چیو پیر دوکے او پڑا نو بل پیر بیا دوکہ نہ ہوئی نو والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړل نو دی اغیلم دوکه ورکړي دلته کې الله لا دوکا دا الله رب العزت ذکر کوي نو یخادعون الله دا مبالغتن وي دا اصل کې داسې یخادعون رسول الله دی دا الله رسول له دوکه ورکړي والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړل نو رسول له دوکه ورکول دا الله په خپل ځان باندې راوړل الله وی دا مال دوکه راکړي زما رسول له دوکه ورکول داسې دي لکه مال دوکه راکول وما يخدعون الا انفسهم دی دوکه نه ورکړي مگر خپل ځانونه له وما يشعرون او دی شعور نه لري د کار دوه اعتبار یو ابتدا د فعل او یو اثر د فعل نو ابتدا د فعل او انتها د فعل یا ابتدا د فعل او اثر د فعل یو سره د دې ځنا اسمان په ګټ وی
هغه ګټه واپس راځي او د بسر لګي نو ابتدا کې خدای دا وایي چې ما ځا اسمان ولم لیکن اصل دا غیر راځي چې د خپل باندې په دې باندې ګډ باندې وشته کیږي نو یخادعون الله والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم دې دوکه نو ورګي مگر خپل ځان له ورګي دې خپل ځان خپل ولي وما يشعرون او دې شعور نه لري دې چې کوم سګین دامي اثر هغه په دې باندې واپس راځي او دې بیا هم شعور نه لري کوي نه یو خبر راځي ومن حفر بیرا لاخيه وقع عليه فيه چا چې خپل ورور ته کوه وکنست نو دې په خپل باندې ګرځاوي وي کوه په کنه ډبل سړی بلار کی نو کوه ډبل سړی بلار کی وکنست نو اخر کې په خپل بګي پریوږي نو ما شروع به شعور لري کار کوي کار یو کو او نتیجه هغه د خلاف کې راغله دی کوئی نه نه کوئی دوکا ورکی ځان لور کوي او کوئی نه دا ولي وای په قلوب مرض زکه چې د دې په زړه کې مرض نه پزړه کې چې مرض وي پزړه باندې مرض راغل نه په خله کې داغه اثر خراب شي خو په د دې خله کې په د هوګلې د قصې دې دوکا ورکی بل دا دوکور کې ځان لا او دی وای ما دوکور ربلنا نو فی قلوب مرض بزرون د دې کې مرض ده وزادهم الله مرضا نو زیات کو الله مرض دی زادهم الله مرضا په دې کې دوه خبرې کې دي شي زادهم الله مرضا یو دا وی جمله خبریه ده او یا دا چې دا جمله انشائیه ده نو فزادهم الله مرضا زیاد کو اللہ مرض دلی ایا فزادهم اللہ مرضا زیاد دی کی اللہ مرض دلی کله چې یو سره په دې مرض کې اخته ده دغه مرض یې الله نور زیاد کی نو یو ظاهری مرض داغه د وجینا د سړی په اخلاقو کې کمزوري راشي اخلاق اربعه دي خون بلغم و صفرا سودا وغیرہ دا طب کتابونو کې دا تذکری کی نو کله چې یو کې نسبت ورانشي کمه زیاده پکې راشي بدن د اعتدال نوشي نو د دې انتها سي انتهائی مرګ دی مرض پر راغله نو مرض خلک وي ابي مرشوا تبه وشتلا خبر خلاص شي دلته کې د بسړه کې مرض دی نو د بسړه د مرض د وجنه پته کې خبر راشي د علم کې کمزورواله راشي نقصان راشي په سبب کې پدمانه شکوک او شبهات راشي ولې بسړه کې اته کې مرض دی نو فی قلوبهم مرض پسرون د دې کې مرض ده فزاد الله مرضان زیات کا الله مرض دی یا زیات دي کی الله مرض دی ولهم عذاب نازل اری او د دې لپاره عذاب دردناک دی ماکان یکسبون په سور د دې شي درو وي قران کریم کې د مرض تذکرہ راځي نو کله ظاهری مرض کم وي سورۃ شعراء کې برازي اذا مریض تو هو یشکی ظاهری مرض ده کله منافقت تا شک تا هغه ته مرض ویل کی پزړو کې مرض دی په قلوب مرض دا نه یو کافرانو سره دوستانه دته هم مرض ویلي د پیغمبر د خبرنا اوریدل دته هم مرض ویلي کله بوزدلی تا دته مرض ویلي سورت محمد کے برازی یو سڑے بوزدلی کئی ناغیت مرض ویلی دارنگی حسد تا دام سورت محمد کے برازی اغیت اللیوم رجازان
ازغانه نو انتکی حسد تے مرض ویلی داری سورت احزاب کی برازی مرض دې ته ویلي چې یو سړی دی او دا هغه ښځو ته میلان دی نو دې ته ویلي والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه خبر راځي نو سورت احزاب کې بدل میلان زنانو ته نو دغه ته مرض ویلي فی قلوبهم مرض پزړو د دې کې مرض دی فزادهم الله مرضا زیاد کو الله مرض دی نو دا منافقت دې پزړو کې منافقت نور زیاد شو نو ولهم عذاب علیم دې لپاره عذاب دردناک دی بما كانوا یکذبون په سبب د دې چې دروغ وي یو خبر دا چې عذاب دردناک دی علیم په معنا د مولم دی درد ورکوم کې دی بل راځي عذاب پخپل باندې داسې دی چې پخپل یو بل خوري وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې جهنم الله ته شکایت وکړي چې زما خو بازي وخوړم دنه په یو بل کې باندې لګیالي خوري نو الله رب العزت وته د دوه ساونو اجازه ورکو پکار کې 2 ساعت جهنم اخلي ولهم عذاب علیم دلیل لپاره عذاب دې در داسې عذاب دې چې هغه خپل دړمن عذاب دی او یا دا چې دې دړ ورکون کې نور الله بما كانوا یکذبون په سبب د دې چې دروغ وي دا د منافقانو بل خصلت ده خبره کوي دروغ وي اذا حدث کذب کله چې خبره کوي دروغ وي کله چې خبرې کوي جګړه کوي نو کنسل وکړي کله چې وعدو کې خلاف ورزي وکړي دا د منافق بعضې بد خصلتونه احادیثو کې ذکر شي قرآن کریم کې هم ذکر کوي وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض او کله چې ویل کېږي دې ته فساد مکوئ مزمکه کې قالوا دی وایي انما نحن مصلحون یقینا موږ اصلاح کوونکي یو اذا قيل لهم لا تفسدوا کله چې ویل ته ویل کېږي هغه فساد مکوئ فساد هر قسم چې مزمکه کې د دې نه ځان ساتي نو فساد مزمکه کې فساد تذکرہ قرآن کریم کی مختلف معنوں باندې استعمال شیلا کله ویل کېږي تخریب العمارات عمارت ورانول د نور خلقو کورونه ورانول دته هم فساد وي سورۃ النمل کې براشي دا اذا دخلوا قريه افسدوها ان الملوك اذا دخلوا قريه کله چې بادشاہان په یو کې باندې حملو کی نو کې خراب توراب کی هغه آبادیان وران جاړي کی ناغه ته ویل کی تخریب العمارت دا فساد وي کله شرک کا فساد وي لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها سورۃ اعراف کې راځي دارنګه یتیم مال خورلو ته فساد وي والله يعلم المفسد من المصلح الله مفسد و مصلح بيجي دې سورۃ بقره کې برازي رسو دانګي مرکز د توحید باندې دې ته هم فساد ویلي دانګي مخالفت د شریعت لتفسدن فی الارض مرتين سورۃ بنی اسرائیل کې برازي اختلاف د مخالفت د شریعت وکوي نو عذاب به باندې راشي دانګي د بل مال خوړل هغه ته هم فساد ویلي سورۃ یوسف کې برازي پردې مال خوړل د یوسف علی السلام ورونو وی موږ نه راغلي دي لپاره لنفسد فی الارض چې موږ بلاګانی کو موږ پردې مال دانګي مال او نسل تبا کول د سورۃ بقره کې برازي رسو لیو لیکل حرس والنسل
الته کې فساد وتویلی والله لا يحب الفساد دانګي ارتداد ته هم فساد ویلی سحر ته هم فساد ویلی او کفر ته هم فساد ویلی او د اتباع رسولنا معنا کول او معنا کېدل هغه ته ویلی تفریقه او اختلاف هغه ته فساد ویلی دا مختلفو معنو باندې فساد قران کریم کې ذکر کړی شوی دی او استعمال شوی دی نو اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض کله چې ویل کېږي دي دا لکه فساد مه کوئ بس مه کوي په دنیا کې په دیش مکه کې فساد مه کوئ ولې فساد کول کېدو دي ته او دي کو خو دي چې کله فساد کول کېدو دي ته فساد مه کوئ یعنی مونږ کله کړل مونږ انما نحن مسلمون یعنی مونږ اسلام کوونکي مطلب دا ہے چې یو ځای کې شور لګیان شور کی او تو دې شور په کوی موږ کله شور کړل دا دې مطلب دا دی چې موږ نه کوو دا شور تاسو کوی نو دې په صحابه پسې یو قسم باغی باندې اعتراض او باغی باندې تعریض وکړو نو الله رب العزت باغی باندې خبر شو صحابه باندې چې څو ګوتو چدې نو الله په خبر کی نو دی وی انما نحن مسلمون یقینا موږ اصلاح کوونکیو او فساد چې دینو دا نور خلق کوي فساد کو صحابه کوي نو الله وی الا خبردار انهم یقینا دیشی هم المفسدون هم دی فسادیان دي په دې کې الله رب العزت خبره کې زور ورکړي یو وی الا حرف تنبیه دا ان له حرف تحقیق ده او هم تکرار د زمایر ده او بیا المفسدون دے دا تاکیدان دی خبردار یقیناً دی جدی هم دی المفسدون دی ولیکن لا یشعرون لیکن دی شعور نہ لگی فساد دی بخبلا او باغی میں دینا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ کل جدیدہ حکم کولے کی د معروف ندی هغه په بل اړه دلته کې حکم کولے کی دي تا هغه ایمان راوړې داسې ایمان راوړې چې باندې کې خداع نه باندې کې کذب پکې نه منافقت پکې نه فساد پکې نه دې ایمان راوړې او دغه ایمان د صحابه ایمان دی ندی خبر په بل اړه اذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس کله چې ویل کېږي دي تا لکه ایمان راوړې بشر لکه څنګه چې ایمان راوړې دي صحابه الناس مراد دي جميع الصحابه ټول صحابه دي قالوا دوی دي انو من ایمان راوړو مونږه کما امن الصفا لکه څنګه چې ایمان راوړې دي به وقفا دا به وقفه دي دا جاهل خلک دي دې د دنیا په نفع نقصان باندې نه کوي دا د دې رائے کمزوري نه هغه د سبحانه نو الله رب العزت په دې باندې بیا خبر شو نو سوئی الا خبردار انهم یقینا دیجی هم سبحانهم دی بیوقفان دی ولكن لا يشعرون لیکن دی شعور ولكن لا يعلمون لیکن دی پوئیږي نه دی په خپل ناپوهی باندې بے علمۍ باندې نه پوئیږي دلته کې شان د صحابو هغه په قران کریم کې چې ګورې ډېر آیاتونه دي د صحابو په شان کې تقریبا سبازي آیاتونه بازي کړي یو سل شپېته آیاتونه د صحابو په شان کې الله نازل کړي احادیث کې بیا ګڼ راځي د صحابو شان دا دینی مسئلہ دا په دینی مسئلہ کې کمزور روایت نه معتبر نو باقي کې تاریخ بس معتبر شي د صحابو په شان کې چې څومره خبرې شي وي خلاف کې نو هغه تاریخي خبرې دي
او تاریخ د دین او د شریعت په مقابله کې هغه دغه اعتبار نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی صحابه مبارک اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. سوچ زما صحابه ته بدل وي نو تاسو ته تاسو چې تاسو په دې شر باندې د الله لعنت دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان الله یختار لی صحابه، الله زما لپاره صحابه منتخب کړل، مقرر چون کړی دي، زما مجلس ته راوستل دي. کله چې یو سړی په صحابي باندې تنقید کوي نو دا سړی په الله باندې اعتراض کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او دا څنګه په هر جمعه کې دا تقریبا په خطیبانی په خطبه کې وایي الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی. صحابه مبارک د الله نه ویریږي، د الله نه ویریږي. دې په صفت موچته وي چې تاسو زما صحابه هغه د ګوتو نشانه جوړ کړئ، د اعتراضاتو نشانه جوړ کړئ. دا نه یو حدیث کې راځي کل الناس یرجو النجات، هر یو سړی د هغه د نجات امید لري الا من سب اصحابي، مگر هغه سړی چې هغه زما صحابه تنقیس کوي هغه د نجات امید نه لري. او عام مشهور روایت ہے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اهتدیتم. زما صحابه پشان دستور دی وکمی پسی چې روان شو هدایت به بیا ومه. دغسې نورو احادیثو کې ګڼ راځي او زموږ عقایدو کې هم دا راځي. ولا نذكر احدا من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم الا بخير. صحابو کی چې څومره دي د چا تذکرہ په مونږه په بل سره کو که تذکرہ کوو په خیر باندې وکړو. او حدیث کې دا راځي من سب اصحابي فعليه لعنت الله. سوچي صحابو ته بدرت وای نو هغه باندې الله لعنت دی. دارنګ یو حدیث کې دا راځي من سب اصحابي فضلبو. سوچ زما صحابو ته بدرت وای نو له وای ولا تسب اصحابي زما صحابو ته بدرت مو وای. دارنګ زموږه عقیده خبره راځي کچرته صحابو کې بعض خبره راغلي داسي اجتهادي غلطي به شي، کچرته خطا راغلي نو هغه اجتهادي خطا او اجتهادي خطا چې راشي نو یو ثواب بیا هم ملاوي. په اجتهاد کې چې مجتهد مصیب شي صحیح خبره ته ورسي نه هغه د ثوابونه په اجر ملاوي. او چې کله یو مجتهد په اجتهاد کې خطا شي نو یو ثواب ته ملاوي. نو صحابو مسله هغه زموږ د ایمان او زموږ د عقیده مسله ده. نو الله رب عزت باغی باندې خپش نسوي الا بیا وی خبردار انهم یقینا تیجی او مصطفاهم دی به وقفان دي چې په پیغمبر صحابه باندې اعتراض کوي، پیغمبر باندې اعتراض کوي، درو کوئی بالا باندې الله پر رسول باندې صحابه باندې ولکن لا يعلمون دې کوي نه دې په دې نه کوي چې موږ به وقفان قمقل سره نه او خيار سړي ته وایي دا قمقل له بعض خلکو لیکلي د صحابو په خلاف کې چې شاسویل دي نو داغي گواهی معتبر نه ده، داغي گواهی قبلی نه. عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې یو صحابي ته بدو وي. عمر رضی الله تعالی عنہ دې سړي سره جبر پرې کو دې صحابو ته بدو بیا پسې هغه سره په خپل راغی بنا ځپا معاف کړل لګیا دی وای با نو څومره چې ویل کی
कसोक दासे वही सहाबा किराम वही दा वापस शिव मुर्तद शिव दग से दग से मुसलमान हुई बाजी बकी वही मासिवा दशपगुना नोटुल मुर्तद शिव बाजी वही कुरान करीम पूरा किताब न देवी दादा ईमान गायब सर देवी असली किताब द ईमान गायब सर दे जो कुरान करीम तो सही किताब न हुई दे बस मुसलमान शी दाना ये बात के दावी जे उमर आली रजी अल्लाह ताला अब खलीफा बिला फसल अमंग दानो द्रे खलीफागान जी दानमो दा द्रे खलीफागान दा कुरान सरासर खिलाफ हुई और बिया को खबर बल की वही मंग दा खुदे न मन हुई जे द्रे खिलाफत वर नो खिलाफत वर्कड़े अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह वर्कड़े देवरी मुझे दाव दे न मन हुई बियाह लब दे न मन जिदी ले खिलाफत वर्कड़े दद बसु मुसलमान हुई वइज़ा लज़ीना आमनु क़ालू आमन्ना कल जिदी मुलाकात की द मोमिनान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान रावड़े मंग ईमान रावड़े इसहार द ईमान की पतवावा की वइज़ा खलौ इला शयातीन